یوم مزدور ورځ مناسبت سره چې کوم د قومي وطن پارټۍ کوم واک منعقد کړو دغه باره کې څه ویل غواړم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د یوم مزدور په حواله باندې نن قومي وطن پارټۍ چې کوم واک دلته په مندړي بازار کې وکړو، په دې کې ډېرو مزدورانو ټول د پارټۍ کارکونانو ټولو شرکت وکړو او دا واک چې کوم دی دا د یوم مزدور د حقوقو متعلق په شګاګو کې چې کوم واقع شي و د مزدورانو د حق د پاره دوی روتي او پاغي باندې ګولې ورلی شي او وجل شي. نن کوم مزدور ته سنا حیثیت په د معاشره کې یا په ملکونو کې ملاو دی سنا اجرت هغه ته ملاويږي دا د هغه قربانو چې کوم دی سره او نن موږ دا مطالبه کوو، قومي وطن پارټي دا مطالبه کوي چې په دې حالات او په دې وخت کې چې کوم دی کم مزدور او کسان چې کوم دی کم د هغوی بنیادي حقوق دي هغه ته نه دی میلو. نو موږ دا مطالبه کوو چې کوم د مزدور کوم حقوق دي کوم دغه دي ځکه مزدور او کسان دا څه دي چې دا د ملک معیشت چلی دا د بیک بون دی د ملک د معیشت دا بیک بون دی. نو نن چې کوم حقوق دي ته نه دي اصل موږ دا مطالبه کوو چې هغه حقوق چې کوم دي نن په دې معاشره کې او نن په دې ملک کې چې کوم دي هغه حقوق چې کوم دي هغه لیبر ته او هغه د اجرت په شکل کې هغه د نور سہولیاتو په شکل کې نن هغه حقوق چې کوم دي نو په دې ملک هغه ته ملو شي. قومي وطن پارټي چې کوم دی د مزدور او د کسان د حقوقو د پاره چې کوم دی نو هغه جدوجہد کوي او ان شاء الله تعالی دا جدوجہد به تر هغه پورې جاری ساتي تر څو پورې چې د مزدور او کسان ته د لیبر ته دا بنیادی حقوق چې کوم دی هغه نه حاصل شوي شي. ورګه یو کلیپ دی بل